دا مخکې مجادله به وي، جګړې به وي، یقینا کلی به سوځېدل، دې کې به ډېرې رشتې کټ کېدلې. او کما قال علیه الصلاة والسلام ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب القدر رئيس المناظرين استاذ المناظرين ولی کامل مرد مجاہد جناب مفتی صاحب مبارک حفظه الله او د دې دا خکولی شاگردان مفتی صاحبان او د دې روحانی بچی طلباء کرام او د دې مدرسې معاونین د دې خواوشا علاقې د ګوان راغلو خواوشا نور علاقو راغلو درنو معززو مکرمو دا ثواب په نیت راغلی و چې الله رب العزت مونږ ته هم کدا نه وي خیر دا ما وخو بیره مونږ ته الله جل جلاله اجر عظیم را نصیب کی. د خو با برکت مجلس ته د خیر او برکت مجلس ته او عنوان د دې مجلس د آقا مبارک تذکرہ دا چې د آقا مبارک تذکرہ د هر اړخنا به علماء کړي. جناب مفتی صاحب مبارک ډیر لوی سړی دی، دوی تاسو ته هر جمعه تقریر کوي او بیا د خدای طبیعت داسې پیدا کړي د طلباو سره د طلباو بیان وي، د خواص سره د خواص بیاني، د عوام سره د عوام بیاني. او زه خو یو ناچیز بے گوٹا ونده کې سړی مداسی یو خبر دلتا بلا التا اکو بکو سر سندکو سر رب ته نوی بے رب ته سړی ما او بے رب ته خبرې بوي. بهر حال د دې علماء او صلاحو متعلق یو خبر د عرض کوم ساده په ساده جبه کې. تاسو د مرکز امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ما موضوع بل او یقینا درته وایم د څه خبره درته وکم. ما یو څو خبرې نورې زړه کې راوړې وې خو هغه ټولې نشم کولی. صرف د دې چې حضرت مفتی صاحب ورته لږه لږه اشاره وکړه، په دنیا یو عظیم سمندر د فتنو راخور دی، بوټي لاندې کړل او غرونه لاندې کړل، حکومتونو نقشې بدل کړې او یقینا زمون سوچ فکر برابر نه دی. مخکې حضرت مفتی صاحب په اوله خبره کې اشاره وکړه چې زمون مناظره دا مخکې مجادله به وي، جګړې به وي، یقینا کلی به سوځېدل، دې کې به ډېرې رشتې کټ کېدلې. هغه خبرې ډېرې ښې ځای ته راغلې. یو ایمانیاتو کې مونږ ټول متفق یو الحمدلله، ځکه قیامت منګم منو، زمونږ دا نور مرګري مني، عذاب د قبر منګم منو، دوی به مني، جنت او جهنم په دې زمونږ ایمان دی، ایمان بالغیب زمونږ د ټول یو ایمانیات دي، یو زمونږ فرعي مسائل دي. نو دا مونږه عوامو ته نه پریدو. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رئیس المفسرین د هغه رای هغه چې مفتی صاحب مبارک ورته اشاره وکړه، دا هغه رای دا و چې فاتحه په جنازه کې د هغه خپل رای و. عبد الله ابن عمر دی خو د علماو په هغه جزئیات باندې الله چې هغه ته کم شان ورکړو، دا هغه رای دا و چې یاره فاتحه نشته، په سبحانك اللهم باندې اکتفا و. زمونږه دا مسله ورا روانه د مخکې وخت نه د علماو دا څلور ائمه کرام چې په دې د امت اتفاق راغلی، نچوړ د ټولو مسایلو هغوی را وویستلو.
الحمدلله. او د حضرت شیخ د استاد الحدیث مبارک د هغې قول چې بخاری شریف کې مونږ ته کړو، زه اکثر تقاریرو کې د هغې واقعه ځکه بیانوم چې ما د هغه نه یاد کړي، نور خو زه کمزوری سړی یم نو هغه حواله ځکه ورکوم. هغه مبارک ویل د دې ټول دا لوی سمندر د علم د دې نه دا وړه وړه نهرونه مونږ ته د ائمه کرامو راوستل، کور ته یې راته خبره برابره کړه. اوس مونږ ته هغه مسله خدای پاک د هغوی په برکت باندې خلاصه او نچوړ هغوی مونږ ته لاس ته راوړو، پس په هغې مونږ روان یو. الحمدلله په دنیا کې څومره اسلامي ملکونه چې دي په دې ټولو کې زمونږ استاد فقه حنفي باندې فیصلې کېږي. الحمدلله. ګوره زمونږ استاد یو عظیم مذهب دی الله را کړی، نو دې ملګرو دا خبره دومره ځای ته ورسوله چې مقبره کې به ودرېدل. مونږ دا خبره نه ده چیړلې، دوی به میدان ته را ودانګل چې یاره دا جنازه د دې احنافو نه کېږي. نو دې بوډاګانو او عوامو سره به سوچ راغی چې دا ولې نه کېږي. هلکه عبدالله ابن عباس ابو چې فاتحه او موږ ته خو مولیانو اوسه پورې د فاتحې ذکر نه دی کړی. د دې عوامو ذهن کې یو قسم شک و، هغوی ته ذهني تشویش پیدا کړو. دا علماء کرام را ولګېدل د خپلو مشایخو استادانو په مشوره باندې. دې خلقو ته مونږ بار بار به دا خبره کړې ان شاء الله چې هغوی ډېر مجبور کړی. نو مفتي صاحب بیا ورته ویل چې زه چې کتابونه راوړو چې دلایلو میدان ته کینو، نو بیا تاسې هغه مناظرې هم ګورئ اکثر اوقاتو کې چې لاره د یار نه خطا شي بیا ګزار هم کوي پیښې هم کوي وها جوړه کړي. زه هم د زما غونده کې ورخطا دي دنه اوس لاره پاره خطا ده، کله په یو طرف رواني کله بل طرف باندې، او دوی ورته لکه د غر داسې ناست دي بس ایسته ورته وخاندي. زه کله کله دلته والله ماله غوسه راشي چې د خدای بنده په دې مخ څپېړه ولې نه ورکړي، هدې ورته وخاندي. زم دا د علم دا د تقوا دا د علم خلاصه ده چې اوس هر چا ته غوسه شي او هر چا ته دا ابی بن خلف نه دی دا ډېر لوی حرام چودو. دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه کې ورته مخې ته راغی، داسې یو ډېر خراب اس باندې سورو. نو سردار کونین مبارک داسې مخې ته ورته راغی تېرېدلو. حضور پاک ته خو الله داسې اخلاق ورکړي الحمدلله. د هغې د اخلاقو خو حضور پاک علیه الصلاة والسلام مبارک داسې ورته ولیدل. نو دی داسې متکبر و، دی ورته وایي زه به دې قتلومه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک داسې تبسم وکړو، وایي ان شاء الله تا به زه قتلومه. حضور پاک علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکړو، خو داسې تبسم یې ورته وکړو چې تا به زه قتلومه. خدای کول دی احد کې ورته خدای مخې ته راوباسو. زورونه کول هم داسې دا بعضې سړی هسې زور کوي چې د خلقو له ځان ښیي. هلکه سرداري کونین ته مخې ته ورځي کور دې وران شه، لکه چې کور دې وران شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه منځ کې هلته اواز خور شو، په هغې علما پوهېږي هغه اواز لږ داسې خطرناک و. نو سردار کونین مبارک داسې ولیدل، اواز کوي دا سړی را روان دی ماته را پرېږدي. صحابه کرامو یا رسول الله پریدو یا نا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں نیزه راواغستا. یو صحابی تو راګه دا نیزه آغا ابی ابن خلف گزار کئی سرداری کونین داغ گزار پشاو وخلو او د نیزه د نبی علیہ السلام اغي دی زته ورسید. دی مری کی لګه داسي اله داسي زه وګرولو او سه باغ بزان راکی خدای صاحب منډي 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 چا ورته ویلي بیړه دې غر کشه نه خوږ شوی، ورته ویلي زما دې په لات او منات او عزا قسم وي کدی پیغمبر ما ته لاړم ټکړلی والله که زه بچ شما. سردار کونین ته الله رب العالمین یې روب ورکړی، 5 صفات حضور پاک ما ته الله را کړي دا بل نبي ته نه دي میلاو. یو صفت الله دا را کړی چې د یو میاشتې په مزل باندې زما روب الله زما په دشمن باندې غورځولی دی. ټول وایي الحمدلله. سرداری کونین ډېر باروغ به الحمدلله. خدای ورته ډېر لوی شان ورکړی. په علماو کې هم دا صفات پکاري چې عالم په میدان د حق کې ودرېدلو نو بیا به شاته کېږي نه. یو خدا ده چې خبره ناحقه خپله ناحقه ومني. زمونږ دا یارانې مني نه. دا صاحبه هماغه خبره ده وایي څنګه چلو شو ماما جرګه کې څه وشو، وایي ټولو راته ویل چې ملامت یې خو ما ځان ته ملامته نه ویلې. دوی ته ښه پته لګي چې موږ ملامته یو خو ځان ته ملامته نه وایي. ګنې الحمدلله په هر میدان باندې دا روب دا د حقاني علماو په مناظره کې
الله دوی له دا شان ورکړی غني قسم دې کله کله زمونږ دا مرګره ما توري مالم غوسره مفتی صاحب دغه سړی په دې سپیړه او کنه دا اصل لګي دوم داسې او خبره اورینه ته ورته سخ کولې لګي نو تا خو د علماء غټي سینې دي دا موږ د خلکو له پاتې شو اړې غړې به جوړي صاحب موږ د زه خو د کار نه یم مال غوسره زمیدات زه یو ځای د لاړم دا اوس هغه سړی مړه دی مفتی صاحب مبارک نوم واغستو هغې دا بد حال جوړ کړو هغې د حضور پاک علیه السلام والدینو پوزنې خطې ما ویل قسم په خدای هغه چې زه تللم ما نه دا پولیس والا موبایل وړاندې ما لیره که ما پرېږدې ما سره ګناهګار سړی یم که زر لاړم الله بخیر سم ستړی یم په دې ژوند باندې شهید به شم ویل نه دا زموږ ذمهواري ده د هغې خوا سره جلسه وه نو چې لاړم ما ویل ګوره مونږ او تاسې کې هم غیرت لږ پکار دی په خپله مور باندې مونږ ته زما ته خو د خپلې مور نه مور د جناب رسول الله ګرانه ده الحمدلله په خدای قسم دی زما دې د خدای په ذات قسم وي چې د آقا مبارک مور ما ته د هر چا نه ګرانه ده ځکه په هغه غېږ کې جناب رسول الله مبارک لوبې کړي دي او چې د آقا مبارک بدن ورسره لګېدلی د مور څومره مینې په بچي باندې نو دې وجه نه عزیزانو نو ماله دومره غوسه راغلی او جمعه باندې مې ګډې وډې بیا اخره کې شروع کړ چې د مفتي صاحب بیان مې واورېد ویله مې ډېره خوښ وم دا ګوره دا څنګه لوی خلق دی بس جواب یې ورته ورکړو نو دې وجه نه عزیزانو د عالم دپاره روب خو دا د تکبر به نه کوي چې عالم به تکبر کوي غرور کوي نه داسې یو میدان وي چې هغه در سره لګی وي د دلیل په میدان کې نو ته جواب په روب سره ورکا او داسې مه کوه که چې د ستا مذهب او ستا دلیل او ستا نظر او ستا فکر د هغې د نظر لاندې محکوم شي نو بیا خو ته د ټولو علماو د لاندې به راځي نو د مناظرې په میدان کې داسې یو جرأت په کار دی الله دې زمونږ او ستاسې نصیب دی امام محمد رحمت الله علیه ته الله دا مقام ورکړی یو دهري ورته راغی امام محمد رحمت الله علیه ته څه خبره وکړه ډېر غصه شو نو امام محمد رحمت الله علیه ورته وخاندل شاګردان ورته رانیغ شو ویل موږ دا سر ماتوه هغې ویل دا خو سر ماتې ته نه دی راغلی چې سر یې ماتولی خو دیوال سره به یې والی وي دی راغلی دی ځان پوهوي هغې ویل نه تا ته ډېرې بدې ردې وویلې لکه دله به چې بدې ردې ویلې تاسو ته خو پته ده که او ټولو ته پته شي خو ټول ګورئ خدای م بالوا ماړه که ټول ګورئ مفتی صاحب به وخاندل هغې ویل داسې به دې کوم ته به وخاندل نو ګورئ یاد ساتئ د دوی مقصد دا و چې د دې سړي اصلاح وشي زمونږ د چا سره ذاتي دشمني نشته حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپله خبره به وکړم نو حضور پاک وایي ما ته خدای پاک 15 خصوصیات را کړي چې دا نورو پیغمبرانو ته نه و یو دا چې الله ما ته دا روب را کړی چې زما د روب یعنی د یو میاشتې مزل مسافي عمره زما روب په دشمن باندې الله غورځولی دی حرکت نشي کولی دویم حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام وی ما ته الله رب العالمین مال غنیمت حلال کړي د نورو قومونو د پاره غنیمت حلال نه و دریم ما ته الله رب العالمین بل خصوصیت را کړي چې الله زه د تمام انسانیت لپاره پیغمبر او نبی را لېږلی د هدایت لپاره را لېږلی هر نبی د خپل قوم دپاره راغلی الله پاک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق وایي ته ما نه لېږلی مګر د تمام عالم دپاره مې رحمت لېږلی د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک صفت هغه څه دی یو عالمي صفت الله ورکړی د تمام انسانیت لپاره د هغه وجود رحمت همدقې باندې خبر درته اوس کوم د هغه وجود رحمت د هغه علم د هغه کمالات د هغه معجزات د انسانیت د هدایت ذریعه ګرځېدلي عالم کې دا یو صفت پکار دی چې دا عالم یو ډېر لوی نظر او سوچ ساتي نو تاسې ذهن کې به اوس دا سوال راځي چې مولانا صاحب به تاسې دا د مرکز امام اعظم ابو حنیفه دعوه کوي تاسې خو دا دین راوړو یو امام پورې مختص خاص کو چې د دې امام لاندې نه رونو موږ ته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تشریح کړی دا د یو مسلې خلاصه یې راته را ایستلې ده ستاسې په ژبه باندې ټوله مسله یې راغونډه کړه د قرآن نه مسله راغله د صحابو منځ کې چې یاره د فاتحه په جنازه کې ویل دي یو صحابي وایي فاتحه نه دی ویل پکار بل ویل پکار دی د دوه صحابو منځ کې مسله راغله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په سن 80 هجری کې پیدا دی هغه تشریح وکړله د چا نه وکړه نږدې تشریح حاصله کړه
د شاګردانو د عبد الله ابن عباس نه، د شاګردانو د عبد الله ابن عمر نه، بلکې بعض علما فرمایي چې د اتو صحابو سره ملاقات شوه. محبوب د هغه زمانه متعلق وي زما زمانه غوړه ده، زما پسې د صحابو زمانه غوړه ده، د صحابو پسې د تابعین زمانه. او امام ابو حنیفه د صحابو ملاقات شوه. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داغي خلاصه د دې مسلې را اوستله. د اکثر صحابو مسله ورې دا و چې جنازه کې فاتحه نه لوستلې، موږ دغه پسې روان یو. نو موږ خو یو صحابي د هغې د علم هغه نچوړ چې ما ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اراسانه کو، هغې پسې موږ روان یو. یعنې زموږ عمل د پیغمبر د عمل خلاف نه دی. خو موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را خلاصه کو. د سمندر نه را تراوسته دا خبره کور ته، موږ یې پې پوی کړو. اوس ما زه را پاڅېږم او زه یم دا چې مرکز امام اعظم ابو حنیفه کې څه کېږي دا خلاف سنت دي. نو اول به د هغې بوډا بابا سوچ راشي چې دې مدرسې له خو زه چانده ورکوم، زه خو مخانه مفتی صاحب ته پیسې راوړم، زه په دې طالبانو روزم، زما د غریبۍ چانده ده، موږ مدرسې په تاسې چلو. الحمدلله مفتی صاحب مبارک خو داسې یو سړی دی، هغه خو تاسې نه څه مطالبه نه ده کړې. خو زما یو خبره واورئ، د مرکز امام اعظم ابو حنیفه لومبی دې خبرې ته راځم، نو د دې بوډاګانو به دا سوچي چې یاره مولانا صاحب تا خو موږ تیره کې وساتلو، هغه وایي ستاسې جنازه شوې نه ده. نو زما د نیکه جنازه، زما د نیا، زما د مور، زما د پلار. نو د بوډا بابا ذهن کې شک راغی، مفتی صاحب مبارک دې ځای نه روان شي. هغه مولانا صاحب په موبایل خبره کړي، دی ورته وایي راځه وروره چې کینو په دې مسله باندې به بحث وکړو. هغه ورته وایي ډالې د پیغمبر خبره ولې نه منې؟ نو ته هم د پیغمبر ډالې قول تا نه دی اورېدلی، خو د صحابي او د صحابي قول د تابعي او د تابعي تبه تابعي د دې زمانې نږدې دی او علم قول را اخلي د هغې ځای نه. تم خپل خلاصه پیش کړه، زه به هم پیش کړم، تم دلیل پیش کړه، زه به هم دلیل پیش کړم. نو د دې سپین ږیرو د عوامو ذهنونه د الله د رضا دپاره د مرکز امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مرکز نه د مفتی صاحب په محنت باندې، د دې د شاګردانو په محنت باندې دا مسله ماله کور کې حل کړله. زما د ذهن نه شک وویستو، په ایمان یې ووایه دی موږ سره احسان وکړو که بد یې را سره وکړو، جواب راکړئ. د دې عوامو نه تپوس کوم، خیر د علماو طلباو، یا زما ښایسته مشرانو، یا زما سپین ږیرو، یا زما د سر تاجونو، دې موږ سره احسان وکړو که بد یې را سره وکړل. ګوره احسان یې را سره وکړو، نو ګولۍ دې م دې خوري، کتاب دې م دې وړي، منډې دې م دې وایي. نو د ده هم واړه بچي دي، ته پاسې که زوی، ته پاسه زوی، نو د ده هم داسې واړه بچي دي که نه. اصل لږ سوچ په کار دی که نه. موږ به هر څه د دوی په دې سر ورچو، موږ ته هم لږ سوچ په کار دی، موږ ته هم لږ فکر په کار دی چې ای د موبایل نوجوانه، د دې پلار چې هغه تا ته نن در په در کوڅه په کوڅه د هر چا ځای ته ځان رسوي، استاد مسلې تحقیق د هغه په کور کې هغه ته وړاندې کوي، تا ته مسله حل کوي. نن په کار ده چې د دې د بچو سره هم ته د شفقت معامله وکړي. او د ده بچي څوک دي کېنه اوس؟ د دې بچي دا د شاګردان دي، د مفتی صاحب بچي دا د شاګردان دي، دومره تخصص کې او دومره اولا کې او دومره دا کې. زما بچی خو لاړو، ما قسم دی ما ته بچي ویل دادا زه به هلته ځم داخلې ته، قسمت بس الله ونه کړه. په خدای قسم دی چې ما فیصله کړې او مل بچی ته به هلته ځي، ټول سبق به ده په نګرانۍ کې وي انشاءالله. لکه خو صوفي ملا یم، هر چا ته ښه وایم. یو خو تاسو هم سوال کوم، ګورئ دا بعضې مولیان ما پسې زما نوم پوسټر کې ولیکي، هر چا چې لیکلی زه خو قسم په خدای که ما ته پته لګي، خو به چا لیکلی او به ځان بسې ور ورتپي و یاره مولوي صاحب هلکه د خدای بندګانو دا ثابت هفته کې زه نه یم راغلی، خو یو درې ځایونه موبایل نه وشو. مال زه خو بیمار یم، زه خو چې چېدم جلسو سره وعده وکړم مې انشاءالله کټي کوم درځم به. نو ما سره خلک لږ دوکه کوي. دا تاسې ته سوال کوم چې ما هر چا سره مه ورولئ. بعضې ملګري جذباتو کې راشي، بیا هغوی ما باندې ټاپه ولګوي، و یاره دا عبدالمتین مولوي صاحب نرونو. الحمدلله زما عقیده د اهل سنه والجماعه، زما د مولانا شیخ حسن جان عقیده ده الحمدلله. دا یاد ساتئ، زه مفتی صاحب د یو کشتۍ، د یو استاذ، د یو باغچې، زه خو یو کمزوره انسان یم، دا د هغې باغچې حسن دی، زه په دروازه کې یو کمزوری سړی یم، خو د یو باغ خلق یې وګورئ، خلق دي. نو بعضې جذباتیانو ته زما جذبې ته د هغوی احترام دی، خو ما دې هر چا سره نه ورولي چې دیم داسې کوي او دیم داسې کوي. زما عقیده انشاءالله د دقې مرد مجاهد سره به وي انشاءالله. دا زما ورور دی، ما ته بلا ادم کې نه راغلی، راځي دي که نه، هر څوک به خپل کار لکوي.
زما په زړه وبس کلی دی الحمدلله قسم دې هغه مسله چې هغه موږ نشو حل کولی د دې د قربانو په وجه باندې الله حل کړه. نو زه عوام تاسو نه یو مطالبه کوم د خدای د رضا دپاره. هغه مطالبه دا ده دا مفتی صاحب دا مدرسې دا محتمم صاحب هغه مولوي صاحب مدینه منوره کې ناسم دعا مې ورته وکړه د محمود څخه خبر راله دی مفتی صاحب هغه ځان ته رانږدې کړل بچیا آدم علیه السلام د خپل عمر نه 100 کاله داود علیه السلام ته بخلیو وی که زما په دعا کېږي نو الله دې زما عمر حصې تا ته که زما 40 کاله تا ته دې الله درکړي. په خدای قسم دې مدینه منوره کې مې ورته دعا کړې ده. دا د دې مدرسې خلق دې ټول مخلصین دي الحمدلله. موږ د دې مدرسې مفتی صاحب ته په آرام کېنه ته به راته کتاب وې ته به راته طالب برابرې ته به راته مناظر برابرې ته به د قادیانیت دپاره داسې خلق روزي انشاء الله چې یورپ کې او ملکونو کې خلقو ته چیلنجونه ورکوي او زما عقیده ثابتوي او نور تعاون به انشاء الله موږ کوو انشاء الله. موږ به فخر کوو په دې باندې د دې مدرسې یو طالب دی هغې ته زما دی دکاندار اجي صاحب زما دی اجي صاحب د خپلو پیسو نه 10,000 روپۍ ورکړې. والله چې مفتی صاحب شاګرد د دې علم په برکت جنت ته ځي. بابا ته به ورسره ان شاء الله دی به ورسره ان شاء الله. د کپړو دکاندارا زما روره چې ته پکوړې پخې په خدای قسم دی چې دا د قادیانیت خلاف چې کومه نعره پورته شوې ده ان شاء الله ته به ورسره ولاړې. نو موږ به داسې کار کوو ان شاء الله. ما ته خو مفتی صاحب د دې خبره نه ده کړې خو زما یو زابر چارسدی له تلم او بل ما کې یو چل بل زه ډز ورکوم چې هر میدان ته لاړ شم زم چې خدای مې دې زینه مایوسه نه کړي چې دې کې مې الله حصه راولي. نن یو موقع خدای را کړې ده ما خو هر وخت مفتی صاحب په دې ترخ کې وایي بس ته مطالبه مه کوه دا خبرې مه کوه خو نن راته موقع راغلی ځکه چې نن دا جلسه زمونږ یو مذهبي او یو داسې جلسه ده چې دا د آقا د سیرت جلسه ده انشاءالله. دا د سخي پیغمبر جلسه ده. زما ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابه چې کور کې شات یا چا راوړل پوی نو هغه بیا چا ته راوړل صفې طلباو ته بیا راوړل. صفه باندې مدرسه وخه په صفه هلته سبل خبره نه وه هلته قال الله قال الرسول لوستل کېدلو هلته به د نجران نه وفد د عیسیانو راتللو دې خلقو به ورسره مناظرې کولې. الحمدلله ووایي نن زما د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نن د قادیانیت یو داسې عظیمه تیاره را روانه ده په دې قوم باندې او زمونږ ذهنونه خو موبایلو تباه او برباد کړل او چې دې دپاره موږ به دې بلډینګ ته نه ګورو زه چې بره وخېږم خدای شه ما ته جړام راشي. نن هسې مانځه کې ولاړم تاسې به راپورې وخاندئ په خدای قسم دی زه ګوره ساده سړی یم یو مې چې دې زړه باندې خبر راشي ښکاره کوم او دا به خبره نه ځکه راز دا خلک ډېر تکړی راز ساتي زه نشم ساتلی. مونځ مې وکړو دا مانځه نه بعد یې خپل جومات ته مې وکتل زموږ ډېر غټ حال دی الحمدلله. ما ویل یاره دی مفتی صاحب په سوچ مفتی صاحب راځه منه بس دلته کېنه زه خو به د خپلې تسبیح باړوم زه د کار نور نه یم او ته پوه شو دا مدرسه دې پوه شه ځکه چې کار ډېر دی او زه در سره کم دی نن هم دا زه ګورم دا کم دی. لیکن مونږ او تاسې ته خدای پاک مفتی صاحب د داسې زړه خاوند را کړی چې زه تنګ دی خو زړی څه دی ټول وایي زړی څه دی کولو دی غټ دی الحمدلله. نو موږ او تاسې به انشاء الله د دې مدرسې دا بعضې ضروریات دا به خپله پوره کوو. دا به نه موږ مفتی صاحب ته پرېږدو نه به د نورو استادانو ته پرېږدو. د استادانو تنخوا نشته توبه الله اکبر. او سبق دا ماشومان د هلکان چې سبقونه ویل دا به د یو ځای د بل ځای نه به اول نمبر دویم نمبر دریم نمبر دا راغلل. نورونو دیوبند کې یو شخصیت د هغه نامه و قاضي عبدالحسین رحمت الله علیه په دیوبند کې خښ دی. دا په نسبت د علماو د دیوبند دا یو امیو یعنی امی سړی دې څه کول عوامو تاسې له خبره کوم موقع درته در کوم دا مفتي صاحب درنه موقع پټې ساتي ګورئ ښه په ټولو موقع ځکه نه خبرې چې بیا به تاسې جنت کې به نیغ نیغ ګرځئ او به چې تاسو موږ په اسانه باندې لاړو عوامو دا درته اوس ښکاره کوم. قاضي عبدالحسین رحمت الله علیه د علماو په مجلس کې به یعنی د علم په مقام کې کمزور و خو یو کار یې کولو څه یې کول د طالب چپړې باران ته نه پرېښودلې یو. دویم غلی غلی به راغی لنګر کې څه شته تپوس پې وکړو نه ښه بس غلی شي لا بړو یو دکان ته بل دکان ته یو ځل خدای کول یو د مسلمان دکان ته ورغی خیل نه و د مسلمان دکان اخر شو
هندو پکې ناست دی. قاضي عبید حسین رحمت الله علیه چې ورغه ورته ودرېد ویل لکه دغه د زمونږ د مدرسې کاته خرابه ده او لنګر ته پیسې پکار دي چانده پکار ده. هغه هندو زر زر سره واغستل ویل هم دا واله خو ځان ورته ونه ښودلو چې داسې لږ مخکې لاړو د طالبان خو جذباتي خلق ورته وی او قاضي صاحب خطا شوي دکاندار مسلمان نه دی هندو دی. قاضي عبید حسین رحمت الله علیه درود شریف لولي دا کلمه خلی تراغلا لا حول ولا قوة الا بالله. آغا طالب توی اے د خدای بندا ما خود چانده دا آغا چانه راغستی چی انشاء اللہ مسلمان بوی ورطوی نا اندو. قاضی عبید حسین رحمت اللہ علیہ سوچ فکر کے دیا خوالاشم که دی خوالاشم. طالب ورطوی دا سے چل لے چی گو رہے میوڑا بے بدے آغیز نرا لیگی. قاضی عبید حسین رحمت اللہ علیہ چراغ استر کی ڈکی ڈکی وی ہندو اور باندے پوش ورطوی قاضی بابا سنگرالی ورطوی روٹی دی یا دیوڑا یا بلس د خوراک دیوڑا منا پیو شرط باندے بیوڑا ما اور توی شرط او آیا ورطوی زد جناب رسول اللہ پا بچو باندی پاک غذا د مسلمان غذا خورما. ورطوی قاضی عبید حسین تچکل زما دکان تا مخامخ شلی اللہ زما پزر کی فوراً کلمہ توحید راوستا پزر مسلمان ما ستاد راتلو نوڑان دی گمراو ما بیلاریو ما خستا پا مخ کے اللہ دا سی نور اچھولے ہو چه زما زردی وربان دی منور کرلو. ما چوئی تو اکتلی نو ما وجه دی خود مسلمان نا پیسی اڑی دی خود قادینینو دی اندوانو پیسی نا لگئی دا خود مسلمانانو پیسی لگئی. مفتی صاحب کستا پا مدرسہ کی دا دی پاکو خلقو پیسی وی انشاءاللہ دی بنن دی مرکز تا با منگ نگورو منگ با کار تا گورو کار دے عالمی دے انشاءاللہ منگا زد دین دیر خوشحال موسیٰ الحمدللہ چی مخ کی با منگ بانی خلقو دا اعتراض کولو چی تاسی یو دا مسئلہ راٹنگا کرے دا چی بس دا فروعی مسائلو پوسین خطی ہے قادینین سکے ہو تاسی نن مسمنگ پا ہر منبر باندی دا اعلان کولے شو چی مرکز امام اعظم ابو حنیفہ دا یو عالمی مرکز دے انشاءاللہ دنا بدا ہر فتنی خلاف آوازو چتی گی انشاءاللہ نداب مضبوطو انشاءاللہ برابر بے ساتو انشاءاللہ. زاد دی مدرسی تاسنے درخواست کم او زه مفتی صاحب نه اول ډیره معافي غواړم. مفتی صاحب مونږ مدرسې په خپله چلو الحمدلله. مونږ د مدرسو دپاره نه به هغه ځای هغه خلق به ګرځي هغوی به ارضې لځي خو زمونږ به انشاءالله سفیران نه وي. مفتی صاحب مبارک خبره وکړه مخکې مونږ جوماتونو ته دوی ویل طالبان به تلل نو هغه به کوم جومات ته تلي خو چا به ورته څه ویلي بس هغه هم ختم کړل. اوس به دا مونږ چلو انشاءالله. چلو به که نه به چلو زه به د هغه طالب په اوږه باندې قیامت کې لاس کېدم کم طالب چې د قادیانی خلاف تحریک چلولې زب جناب رسول الله مبارک تا د مفتی صاحب شاګرد وړاندې کوم چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دا طالب وسیله کې راوړې راوسته تا ته مې ودرولې ما سره د خپل عمل سره درک نه لګيږي د استاد دشمن خلاف د مسلمه الکذاب د بچی خلاف د یو نعره اوچته کړې ده او زه د دې نعره په اوچتولو کې زه د یو وړوکی معاون پاتې شوی وم انشاءالله چې دا طالب ځي ما به هم جنت ته بوځي انشاءالله.